بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 27 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله موږ باب اول صرف کبیر فعل نفي مجهول وایو. د دې نه مخکې درس کې موږ فعل نفي معلوم ویلی وه. نن به انشاءالله موږ فعل نفي مجهول وایو. فعل نفي معلوم هغه فعل نفي ته وایي چې د هغې فاعل معلوم وي. فعل نفي مجهول هغه فعل نفي ته وایي چې د هغې فاعل معلوم نه وي. مجهول معنا نامعلومه، مجهول معنا نامعلومه. او ثلاثي مجرد ابواب، ثلاثي مجرد شپږ ابواب دي. د هغې نه به د هغې ابوابو نه به انشاءالله موږ نن فعل نفي مجهول کوو او صحیح به وي او د باب فعل یفعلون به انشاءالله دا ګردان موږ کوو. نو لا یضربو معنا ده هغه دا چې کوم ګردانونه ما لیکلي دا د فعل نفي معلوم دي. معلوم لا یضربو معنا ده هغه یو سړی وخل نه کوي یا به وخل ونه کي. ټیک شوه؟ په موجوده وخت کې یا په راتلونکي وخت کې. اوس د ده نه زه فعل نفي مجهول جوړول غواړم. نو چې کله مونږ د مضارع نه مجهول مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو نو بیا به اول به د علامت مضارع چې د صیغې په شروع کې دا کوم علامتونه دي، یا ده، تا ده، الف دی او نون دی، دې ته علامت مضارع وایي. یا تا الف نون. نو یا په څلور صیغو کې راځي او تا چې دی دا په اتو صیغو کې راځي او الف هم په یو صیغه کې راځي، نون هم په یو صیغه کې راځي. نو د علامت مضارع چې کله موږ د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو نو اول به د علامت مضارع چې د صیغې په شروع کې دی له به پیش ورکړي او د اخري حرف نه مخکې حرف باندې که زیر وي نو هغه زیر به ختم کې زبر به ورکړي او که زبر وي په خپل حال به پرېږدي او که پیش وي نو هغه به هم زبر کړي. نو علامت مضارع له به ضمه ورکړي، اخري حرف نه مخکې حرف له به زبر ورکړي. نو چې اوله صیغه کې د اخري حرف نه مخکې له زبر ورکړو نو اوس په نور 14 صیغو کې هم علامت مضارع له پیش او د اخري بانه مخکې حرف له را له به زبر ورکړي. نو بس دا ستا د معلوم نه مجهول جوړه شوه. نو لا یضربو، لا یضرب معنا ده هغه یو سړی وخت نه کوي یا به ونه کوي، هغه معلوم وه. اوس په د مجهول صیغه ده لا یضرب معنا ده هغه یو سړی نه وخلی کېږي یا به ونه وخلی شي. هغه یو سړی نه وهلی کېږي، نه وهلی کېږي. هغه یو سړی نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. لا یضربانې دا د معلوم صیغه ده. لا یضربانې معنا ده هغه دواړه سړي وهل نه کوي یا به ونه کړي. زه د مجهول جوړوم، علامت مضارع له به ضمه ورکړي او د آخري حرف با ده، د دې با نه مخکې له به زبر ورکړي. نو لا یضربانې، لا یضربانې معنا ده هغه دواړه سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. هغه دواړه سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. هغه دواړه سړي نه وهلی کېږي یا به هغه دواړه سړي ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه؟ لا یضربون، لا یضربون د نفي معلوم صیغه ده. اوس به د نفي مجهول جوړو نو لا یضربون معنا ده هغه ټول سړي وهل نه کوي یا به ونه کړي او لا یضربون معنا ده هغه ټول سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. نو لا یضربون علامت مضارع له به پیش ورکړي، د را له به زبر ورکړي. نو لا یضربون معنا ده هغه ټول سړي نه وهلی کېږي، هغه ټول سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو ګورئ واحد مذکر غایب لا یضربو هغه یو سړی نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مذکر غایب لا یضربانې هغه دواړه سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مذکر غایب لا یضربونه هغه ټول سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. ټیک شو دي؟ اوس واحد مؤنث غایب صیغه ده. لا تضربو هغه یوه ښځه وهل نه کوي او لا تضربو هغه یوه ښځه نه وهلی کېږي. نو دا لا تضربو معنا ده هغه یوه ښځه نه وهلی کېږي، دا معلوم ده. اوس به د ده نه زه مجهول جوړوم نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، اخري نه مخکې حرف را له به زبر ورکړي. لا تضربو معنا ده هغه یوه ښځه نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. هغه یوه ښځه نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي.
په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. لا تضربانې معنا د هغه دواړه ښځې وهل نه کوي یا به ونه کړي. زه د مجهول جوړوم. لا تضربانې له هغه دواړه ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. نو په معلوم کې په خپله دا وهل کوي او په مجهول کې دی وهلی کېږي. نو لا تضربانې هغه دواړه ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. او جمع مؤنث غایب لا یضربن معنا دا هغه ټولې ښځې وهل نه کوي. دا معلوم ده. اوس یې مجهول جوړو. لا یضربن هغه ټولې ښځې نه وهلی کېږي. نو مجهول به ترې جوړو. علامت مضارع له به ضمه ورکړي، ادیره له به زبر ورکړي. لا یضربن معنا دا هغه ټولې ښځې نه وهلی کېږي. هغه ټولې ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. ٹھیک شو؟ لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا يضربن لا تضرب لا تضربان لا يضربن. نو دا د جمع مؤنث غایب صيغې وي. لا تضرب واحد مؤنث غایب دا لا تضرب هغه یو ښځه نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. تسنیه مؤنث غایب لا تضربان هغه دواړه ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. جمع مؤنث غایب لا یضربن هغه ټولې ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. اوس د حاضر صيغې دي. واحد مذکر حاضر لا تضرب ته وهل نه کوې. دا معلوم ده ته وهل نه کوې. اوس ته زه مجهول جوړوم. لا تضربن نو ته نه وهلی کېږي. مجهول کې ته نه وهلی کېږي او په معلوم کې ته وهل کې. او په مجهول کې یعنی په معلوم کې ته وهل نه کې او په مجهول کې ته نه وهلی کېږي. ٹھیک شو؟ نو لا تضرب معنا ده هغه ته نه وهلی کېږي. ته نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تسنیه مذکر حاضر لا تضربانې دا د معلوم صيغه ده. تاسو دواړه سړي وهل نه کوئ او د ده نه مجهول جوړو. لا تضربانې علامت مضارع له به ضمه ورکړي، اخري د ادیره له به زبر ورکړي. لا تضربانې تاسو دواړه سړي نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. په معلوم کې به تاسو وهل نه کوئ، په مجهول کې به تاسو نه وهلی کېږئ. نو لا تضربانې تاسو دواړه نه وهلی کېږئ. تاسو دواړه سړي نه وهلی کېږئ. یا به ونه وهلی شئ. لا تضربون جمع مذکر غایب ده. تاسو ټول سړي وهل نه کوئ. او لا تضربون تاسو ټول سړي نه وهلی کېږئ. معلوم کې دی تاسو وهل نه کوئ او په مجهول کې به تاسو نه وهلی کېږئ. نو جمع مذکر حاضر کې دا د معلوم صيغه ده. لا تضربون تاسو ټول سړي وهل نه کوئ یا به ونه کوئ. اوس ته زه مجهول جوړوم. علامت مضارع له به پیش ورکړي، را له به زبر ورکړي. لا تضربون تاسو ټول سړي نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. تاسو ټول نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. نو لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضرب لا تضربان لا تضربون. واحد مؤنث حاضر لا تضربین معنا ده ته یوه ښځه وهل نه کې یا به وهل ونه کې. او د علامت مضارع له ضمه ورکړي او د را له فتحه ورکړي. لا تضربین معنا ده ته یوه ښځه نه وهلی کېږي. وختي په معلوم کې تا وهل نه کول، په مجهول کې به ته نه وهلی کېږي. نو واحد مؤنث حاضر ده لا تضربین ته وهل نه کې یا به وهل ونه کې.
او ځکه علامت مضارع تعالی به ضمه ورکړي او د را په اوله صيغه کې فتحه ورکړي او اوس په ټوله صيغه کې د قرا له فتحه ورکړي. لا تضربین، لا تضربین معنی ده ته نه وهلې کېږي، ته نه وهلې کېږي، ته یوه ښځه نه وهلې کېږي یا به ونه وهلی شي. ٹھیک شوه؟ او تسنیه مؤنث حاضر لا تضربانی، تاسو دواړه ښځې وهل نه کوئ. مجهول ته جوړ کا لا تضربانی، تاسو دواړه ښځې نه وهلی کېږئ. علامت مضارع تعالی ضمه ورکا او د را له فتحه ورکا. لا تضربانی، تاسو دواړه نه وهلی کېږئ، تاسو دواړه ښځې نه وهلی کېږئ، نه وهلی کېږئ، تاسو دواړه ښځې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. ٹھیک شو؟ جمع مؤنث حاضر لا تضربنا، لا تضربنا معنی ده تاسو ټولې ښځې وهل نه کوئ. مجهول ته جوړ کا لا تضربنا، تاسو ټولې ښځې نه وهلی کېږئ. نو علامت مضارع له ضمه ورکړه، د را په اوله صيغه کې فتحه ورکړې، اوس په ټولو صيغو کې فتحه ورکړئ. لا تضربنا، تاسو ټولې ښځې نه وهلی کېږئ، تاسو ټولې نه وهلی کېږئ، تاسو ټولې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ، یا به ونه وهلی شئ. ٹھیک شوه؟ لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنا، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنا. لا تضربین ته یوه ښځه نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شي. لا تضربانی، تاسو دواړه ښځې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. لا تضربنا، تاسو ټولې ښځې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ. واحد متکلم لا اضربو، لا اضربو دا د معلوم صيغه ده، زه وهل نه کوم. او لا اضربو علامت مضارع حمزه ده، دله ضمه ورکړه او د را له فتحه ورکړه، ځکه اوله صيغه کې را له فتحه ورکړې وه، اوس په ټولو صيغو کې را له فتحه ورکړې. لا اضربو معنی ده لا اضربو معنی ده زه وهل نه کوم، او لا اضربو معنی ده زه نه وهلی کېږم. نو لا اضربو زه نه وهلی کېږم یا به ونه وهلی شم، یا به ونه وهلی شم. په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه و جمع متکلم لا نضربو، لا نضربو معنی ده مونږ وهل نه کوو یا به ونه کوو. او چې علامت مضارع له ضمه ورکړي او را له فتحه ورکړي لا نضربو مجهول ته جوړ کړه، لا نضربو مونږ نه وهلی کېږو. په معلوم کې به مونږ نه وهل نه کول او په مجهول کې به مونږ نه وهلی کېږو. لا نضربو مونږ وهل نه کوو، لا نضربو مونږ وهل نه کوو، او لا نضربو مونږ نه وهلی کېږو. علامت مضارع نون له ضمه ورکړه او د را له فتحه ورکړه. لا نضربو مونږ نه وهلی کېږو، مونږ نه وهلی کېږو، مونږ نه وهلی کېږو یا به ونه وهلی شو. نو دا وګورئ چې دا موږ سره د فعل نفي مجهول گردان پورا راغی. لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونه، دا درې د مذکر غایب صیغې دي. بیا لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، دا درې د مؤنث غایب صیغې دي. بیا پسې لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونه، دا د مذکر حاضر صیغې دي. بیا لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنا، دا د مؤنث حاضر صیغې دي. او لا اضربو، لا نضربو، دا دوه د متکلم صیغې دي. نو دا زموږ سره پورا د 14 صیغو گردان تیار شو. او په دې کې دا فاعل مجهول وي، خو دې کې چې کم کس وخل خوري یا نه وهلی کېږي، نو دا پکې نایب فاعل وي یا پکې دا مفعول وي. او چې کم فاعل وي هغه معلوم نه وي، څوک وهل نه کوي هغه معلوم نه دی. ٹھیک شو؟ خو دا کسان نه وهلی کېږي. نو چې څوک نه وهي هغه معلوم نه دی، او دا کسان معلوم دي چې راکم وهل نه خوري. نو لا یضربو هغه یو سړی نه وهلی کېږي، نو څوک به نه وهي هغه کس نه دی معلوم. ٹھیک شو؟ نو لا یضربونه، لا یضربو، لا یضربو هغه یو سړی نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. لا یضربانی دا تثنیه مذکر غایب ده، هغه دواړه سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. جمع مذکر غایب لا یضربونه، هغه ټول سړي نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. واحد مؤنث غایب لا تضربو، هغه یوه ښځه نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي. تثنیه مؤنث حاضر غایب لا تضربانی، هغه دواړه ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث غایب لا یضربنا، هغه ټولې ښځې نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې.
واحد مذکر حاضر لا تضربو ته یو سړی نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مذکر حاضر لا تضربانې تاسو دواړه سړي نه وهلی کېږئ دا لا تضربانې دا مې نه ده مجهول کړی لا تضربانې علامت مضارع لازمه او دیره له فتحه لا تضربانې تاسو دواړه سړي نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شي تاسو دواړه سړي نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شي. جمع مذکر حاضر لا تضربونه تاسو ټول سړي نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شئ نو دا درې د مذکر حاضر وي. بیا واحد مؤنث حاضر لا تضربینه ته یوه ښځه نه وهلی کېږي یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مؤنث حاضر لا تضربانې تاسو دواړه ښځې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث حاضر لا تضربنه تاسو ټولې ښځې نه وهلی کېږئ یا به ونه وهلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد متکلم لا اضربو زه نه وهلی کېږم یا به ونه وهلی شم په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه و جمع متکلم لا نضربو مونږ نه وهلی کېږو یا به ونه وهلی شو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو دا زموږ سره پوره د نفي مجهول ګردانو فعل نفي مجهول او انشاءالله په راتلونکي درس کې به بیا مونږ نفي تاکید بلند وایو نفي تاکید بلند معلوم او نفي تاکید بلند مجهول. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.